کتابونه لیکي وای جنتی ته چې الله یو محل ورکوي نو د یو محل هغه چې کوم یو بازو دی او یا میله کې به دا یو بازو پروت دی 70 میل کې د محل یو بازو به پروت دی ځکه خو د دواړو جهان مبارک سردار ارشاد فرمایي که نه وای په جنت کې د یو کوړې برابر دی چې دی که نه دا د دنیا او د مافیها نه زیات بهتر دی د یو کوړې برابر دی چې چاته میلاو شه دا د دنیا او په دنیا کې چې دا څومره څیزونه دي د دې ټولو نه زیات قیمتي ځای دی چې د یو کوړې برابر دی میلاو شي الله تعالی دې مونږه چې کم ده نو د جنتیانو د پیدار په ځای کې پرېږدي نو دا ډېره غټه خبره ده اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه به لیکل وی که چېرته الله تعالی ما ته د جنتیانو د پیدار په ځای کې ځای راکوي زه به ډېر خوشحاله یم ښه دومره لویه هستی مونږه تاسو خو ځان چې په دې ځونو بس جنتي او بس په دې ځونو بس جنتي په دې ځونو بس جنتي حالانکې تانوي صاحب رحمه الله هغه دومره لویه هستی برکت العصر وتوي برکت العصر وتوي هغه تانوي صاحب رحمه الله به وی که د جنتیانو د پیدار په ځای کې ما ته ځای راکه که نه وی زه به ډېر خوشحاله یم نو الله تعالی دې مونږه اس په بیسه چې کم دنه هغه وبخي او اس په بیسه دې الله مونږ ته جنت راکړي ښه خو په جنت کې د انسان حسن به همیشه دپاره برقراري ښه روایتو کې راځي و یو جنتی به په جنت کې داسې په یو بازار تیریږي داسې بازار به وي چې د دې انسانانو دا اشکال به پکې ځای په ځای پراته وي جنتی به خواهش وکړي چې الله کاش چې زما دا مخ زما دا چهره زما دا بدن داسې وی فلفور به د انسان دا بدن او مخ کسي شي چې کوم د خوښ کړی ښه هغسې به شي ٹھیک شوه د جنت یو عالیشانه زندگی ده الله دې موږ ټولو ته را نصیب کړي ښه او خو لیکن د الله په فضل باندې د الله په فضل باندې په عمل باندې خو ګورې کار ګران دی نو په عمل مونږه تاسو سره سشته نه چې الله تعالی ته پیش کړو چې الله دا عمل له په دې مې وبخه نو د الله تعالی فضل ډېر لوی دی ښه الله تعالی دې مونږ په خپل فضل سره د نبی علیه السلام په وسیله باندې الله مونږ ټول وبخي په دې دنیا کې خو صحیح یو انسان ډېره خواري وکړي په کور باندې په دیره باندې خو زیات نه زیات 50-60 کاله یې پکې 50-60 کاله او اکثر خلق وایي سره دا وایي اوس زوړ شه نوي له تلل پکار دي الله تعالی وایي داسې به نه همیشه دپاره به تا ته دغه ځای نه وي او د نوي غونته مزه به درته پکې میلاویږي او داسې به نه چې دغه ځای پرېږدې بل طرف ته لاړ شي دغه ځای پرېږدې بل طرف ته لاړ شي کتابونه لیکي وایي جنتي ته چې الله یو محل ورکوي نو د یو محل هغه چې کوم یو بازو دی او یا میله کې به دا یو بازو پروت دی 70 میل کې د محل یو بازو به پروتي نو دقسې سکویر مربع اندازه ولګوئ چې اویا میله حساب کوي چې کم ځای ته به دا یو محل رسي په دنیا کې دومره هغه اوږد محل به ګورې د بل چا نی نه به چې کم ده نه هغه د چا دومره دغه کړی چې دومره یو اوږد محل چا تیار کړی اویا میله سکویر مربع صحیح شوه نو بهرحال عرض مې دا کو چې په الله تعالی چې درته جنت درکه که نه بس همیشه به پکې اوسېږي ځکه خو د دواړو جهان مبارک سردار ارشاد فرمایي که نه وایي په جنت کې د یو کوړې برابر دی چې دی که نه دا د دنیا او د مافیها نه زیات بهتر دی د یو کوړې برابر دی چې چاته میلاو شه دا د دنیا او په دنیا کې چې دا څومره څیزونه دي د دې ټولو نه زیات قیمتي ځای دی چې د یو کوړې برابر دی میلاو شي الله تعالی دې مونږه چې کم ده نو د جنتیانو د پیدار په ځای کې پرېږدي نو دا ډېره غټه خبره ده اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه به لیکل وی که چېرته الله تعالی ما ته د جنتیانو د پیدار په ځای کې ځای راکوي زه به ډېر خوشحاله یم ښه دومره لویه هستی مونږه تاسو خو ځان چې په دې ځونو بس جنتي او بس په دې ځونو بس جنتي په دې ځونو بس جنتي حالانکې تانوي صاحب رحمه الله هغه دومره لویه هستی برکت العصر وتوي ښه برکت العصر وتوي هغه تانوي صاحب رحمه الله به وی که د جنتیانو د پیدار په ځای کې ما ته ځای راکه که نه وی زه به ډېر خوشحاله یم نو الله تعالی دې مونږه اس په بیسه چې کم ده نه هغه وبخي او اس په بیسه دې الله مونږ ته جنت راکړي ښه